څومره چې هم د محمد حارث پینز دي او پښتانه دي نو هغوی ټول رامخې ته شي. ځکه ملګرو که یو طرف ته وګورئ د پاکستان کې ټیم که مخ په وړاندې باندې بوتلی دی خو پښتنو بوتلی دی، خو که دلته کې د پښتنو سره چې کوم کردار روان دی هغې ته وګورئ نو زه موږ له هم پکار دی چې د هغوی دپاره په سوشل میډیا باندې اواز اوچت کړو. د محمد حارث سره چې کوم کردار وشو په هغې باندې خو وروسته خبره کوم ملګرو، خو د پاکستان کرکټ ټیم د پی سی بي چې کوم نوی چیرمین دی نو حاضر جناب د سیټ کې تاسو ته ښکاري چې د نگران وزیر اعلی محسن نقوي چې د پنجاب کوم نگران وزیر اعلی دی محسن نقوي نو هغه څه شی شو ملګرو، هغه د پی سی بي نوی چیرمین شو. هغه پښتانه خبره کوي بدل کو هغه قصه ده، بخنه غواړم که څوک خفه شوي زما په دې خبره باندې، خو دا خبره مې دې پسې وکړه ملګرو چې د دې زه تاسو له لنډ مثال در کوم. دا اوس چې کوم کس راوستو نگران وزیر اعلی محسن نقوي نو اول خو دا آلریډي د سیاست سړی دی، لکه نجم سیټي او ځکه اشرف دا دواړه د سیاست سړي دي. نجم سیټي د نون لیگ کس دی او ځکه اشرف د پیپل پارټۍ کس دی. خو دا قسم چې کوم دی نو د پنجاب نگران وزیر اعلی دی نو تاسو را سره کمنټس کې شریک کړئ چې دا د کومې پارټۍ دی، خو دا هم سیاست دی، دا هم د سیاست کس دی. نو د دې وړوکی مثال دا دی چې اوس زه یم زه د سره په یو کار نه پوهېږم یا چې هر روزګار وي، اوس ټیلري شوه زه پرې د سره پوهېږم نه او ما د دوکان یو کس مشر کي نو که ما څه چې کوم کاریګر دی نو که هغوی هر څه کوي ما له خو طریقې نه راځي او نه ما ته پته لګي چې بهی دا د څه وکړل، خو زه به هم د هغه کاریګر نه تپوس کوم چې یاره تا دا کومه پټۍ ولګولې دا دې ټیک ولګوله که نه، که د هغه نه تپوس نه کوم بل چې کوم کاریګر وي د هغه نه به تپوس کوم چې لکه دا کس لګیا دی دا ټیک دی او که غلط دی. لکه دې به یې د څه وکړه د پی سی بي چیرمین چې هغه د څه نه خبر نه دی د کرکټ نه دی خبر، خو هغه به څه کوي هغه به د محمد حفیظ نه تپوس کوي چې لکه ته راشه که نه یاره دا محمد حارث دی دا څنګه کرکټ کوي، ما خو چېرته په خوب کې هم د ده کرکټ نه دی کتلی او نه چېرته کرکټ ګورم خو د ده څنګه بیټینګ دی. نو که د محمد حفیظ سره یارانه دوستانه خو محمد حفیظ به درته ووایي چې هلکه دا محمد حارث خو معلومه ده خو د ملک نوم روښانه کړی دی نو به دا به پرې دستخط وکړي چې هلکه ټیک ته بس ورځه پې محمد حارث راولئ یا چې څنګه شان مقصود دی الله دې وبخه دی خو بیا هم د ټیسټ کرکټ څه کو کپتان یې کو نو حالات یې دغه دي چې تاسو کتلی شئ. نو د محسن نقوي چې د کرکټ نه خبر نه دی د پی سی بي چیرمین کې آلریډي د ځکه اشرف د وجې ټیم کم ځای نه کم ځای ته ورسېدو او ته بل هغه کس راولې چې هغه په څه باندې پوهېږي نه هغه د څه نه خبر نه دی نو تاسو وایئ چېرې دا کوم کس دی آیا دا ټیک دی او که نه، آیا د پاکستان کې ټیم به د ده د وجې څه ترقي وکړي که نه چېرته انډیا ته بس په سترګو کې سترګې ورکړي او که نه چې تاسو موږ باندې هره خبره ځای کوئ نو زموږ هم یو خبره اوس په ځان باندې ځای کوي. آیا انډیا چې کومه چیمپئن ټرافي ده 2025 پاکستان له میزباني میلاو شوې دا خو ویلی کېږي چې ځکه اشرف لیکل میکل کړي دی بهر ملک ته ټرانسفر کړې ده، خو ګورو چې محسن نقوي پکې څه کردار ادا کوي که نه پاکستان ته څه سیریزې میریزې راوړي که نه. بل طرف ته ملګرو څنګه چې تاسو ته ما وویل د محمد حارث سره چې کوم زیاتې ظلم وشو نو موږ ټول پښتانه به د دې دپاره آواز اوچتو ځکه که یو طرف ته وګورئ د پاکستان کې ټیم په پښتنو باندې راټینګ دی که بل طرف ته د دوی سره چې کوم زیاتې کېږي هغې ته وګورئ نو په دې مزغو به دې ډړ راشي ځکه چې هغه کوم بي پي ایل دی هغې له هغه تللی و او د هغې باوجود هغه ته واپس ویل چېرې تا ته ان او سي موږ نه جارو کړو ته واپس راشه. بل طرف ته د اعظم خان د موین خان زوی چې هغه هم دوه لیګونه لوبولي دي او محمد حارث هم لوبولي دي. اعظم خان ته د دوبۍ چې کوم انټرنیشنل T20 دی هغه که T10 دی بخښنه غواړم که غلطېږم هغې دپاره ورته اجازت ورکړو او محمد حارث یې واپس راوغوښتو. لکه دا د افسوس مقام دا دی اوس ټیک ده چې دا محمد حارث تلو نو دا څه په پټه خو نه دی تللی دا به خامخا تپوس کړی پوښتنه به یې کړي چې بهی زه ځم بي پي ایل له په ټیم کې خو یې تلو بیا نه سلیکټ کړی دی نه دی په کور کې غریب ناست دی نو به د ده به اخري چې کومه فیصله یي هغه به صحیح دا به پاکستان کرکټ ټیم نه ریزاین ورکړي او ځان له به بهر لوبه کوي. نو دلته کې محمد حارث به خامخا ویلي چې بهی زه ځمه بي پي ایل له هغه ټایم کې به دې ورته ویلی چې هلکه ته مه ځه بي پي ایل له ان او سي تاله موږ نه درکوو نو هغه لاړی بهر ملک ته ټولې دنیا ته هم د پاکستان کرکټ ټیم او د پاکستان چې کوم کلاړیان دي هغه په شرمونو باندې وشرمول او واپس هم د بنګلادیش نه راوغوښتو. نو دا کردار روان دی د چا سره
د پاکستانیانو سره. بل طرف ته د کینګ بابر اعظم چې کوم کیریئر دی تاسو ته پته ده چې دوی پسې راغستې ده. وتعز من تشاء وتذل من تشاء کوم جټ دی که څه بلا جټ دی د سیټ کې تاسو ته هغه دا ټیوټ ښکاري چې هغه کینګ بابر اعظم یو ویډیو د مذاق والا ویډیو شیر کړې وه او د پې دپاره خو غټه خندا لیکلې ده. نو ګوره چې کله یو پاکستانی کرکټر وي که نه نو هغه د خپل ملک نه درنېږي او د خپل ملک نه سپکېږي هم. دوی به په کینګ بابر اعظم او محمد رضوان پسې راغستی چې په کومه طریقه باندې موږ د دوی دا کیریئر تباه کړو او دوی د دې ټیم نه بهر شي. بس پته نشته چې دوی ولې د پاکستان په ښه کلاړي پسې راغستې ده. نو د دې دا حالات دي. او کینګ بابر اعظم دی قسم دی چې اپسې خنداګان هم کېږي سازشونه هم روان دي نظر انداز کېږي د هغې باوجود هم هغه لګیا دی خپل ټیم له مخ په ترقۍ بوځي او ملک دپاره لګیا دی. نو څه به ووایو ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله سات اخره کې ووایه پاکستان زنده باد. پاکستان کرکټ ټیم زنده باد. تل دې وي آباد دوی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.